أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسالة كنون نقصان إذي بيان الله قد خسر الذين يقنن طوان كده إنسانان قتلوا أولادهم چې وشلي ودوی بچي إذي بچي څنګه وشلي یا خو به ژوند دي هغه انسانان چې خپل بچي وشلي دي خپل بچي به راوښو ژوند دي به حساب مکه باندې دفن کړه دایمي کې راوي ته غره کله به هغه صحابي و ځان کړه به و خاندل ملګرونه پښتنه وکړي چې یا فلان ولې شاړې ولې خاندي په خندا په دې راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تګ نمخ کې راتګ نمخ کې موږ بر کجور بوتان جوړ کړو به مو دې بندګي کوله کله چې وګی شنو ایسته مو خاړه تاسو خدایانو ایوب ازمار ایمان سبب دا شو بود میګي خو لاړم ضرورت نشته یدل راغره پاسې په میتیا جوړ کړی ما چې دنه ځان نشي بچ کولای نو ما بچ کی ایوب چې ما معبود خدای وبود چرالم کوئی کې الټا پروتو چې به هیڅ شانو نو اسشه غیر اټوله د پاسه به ګډي بځې پر اول وشري وېداس موږ خدای دی چې جاهلان نبی صلی الله علیه وسلم الله راو چې دین الله را نصیب کوي شړا ولې نشي ډېر مودا سفر نه بارو په سفر باندې کور نه بارو چې ګورم کور یو ماشومه ګری شي کله نه پوښتنه وکړه دا شو دا ودا دی لور صفا جوړو جامې مرته واچول روانه میکړه دشته کنده مثل ویلو به کولې په دې کې مثل ولا د پاسه مور باندې خاور راړولې هغه چې مې وسمې غوګونه کړي وی شړا مال په دې رااله الله بچي وشل قتلوا اولادهم بچي دیم قولا چې اسقاط حمل به ساقط کی دریم قول علماء ذکر کړي قتلوا اولادهم دا معنا بچي وشل دي علم د قران او سنت نه لري ساتلي چې انسان خپل بچي باندې د قران او سنت علمونه کې د اصل کې وشلو د وجه کما قلتم نه بغیر د علم نه او بند حرام کړی دی ما وسره رزقهم الله چې کوم رزق دی الله ور کړی دی افتراء علی الله په الله دروغ تړلی دی قد ضل گمراه دی او ما كان محتدين سميلار ولا نريم ورسات کی نور عقل دلیل صلی الله علیه حاصل بدی چې انسانانو دوه قسمه باغونه تاسو ما درګړي چې چتون ولاله څه بیچتا انګورانو ګوره کنه پراخه مناګانی دي چته ده ونی شي بغیر چت نه دي دیم قول علماء ذکر کړه معروف شاده معنا باج انسانان کړي او باج شي دی هغه الله کړی دي غرونه کې په تو مثال لکه چړې ده نختر دی وغیرہ څه باغونه موږ تاسو خپل کړو چې الله موږ لالته برابر کړي نو دا ډول پروګرامونه چا کړی دي داونه اشاره کوي الله وکړه دا چې بندګي ماغله وشي د چې کوم شي حرام کړي حرامه غړي د چې کوم شي حلال کړي حلاله غړي د دن را پدې خو نه د چا تحلیل ومنه نه د چا تحریم ومنه دا ایتونه حاصل وهو الذي الله ذات انشا چا پیدا کړي باغونه چتون والا او غیر چتون والا یغرون کیونی دی او د تاسو هم کوي والنخلا کجوري پیدا کړي او فصله پیدا کړي مختلفان جدا دي خوراکونه والزيتونه زيتون پیدا کړي خونونه او د قشان انار دیو بل سره مشابه پرې پاڼو کې اندي مشابه پرې میوه کې زمکه وبي ورکه یو قسم دي قندونه به جدا تبلیغ ولم دا وایي کنه ګور زمکه یو زمکه را غني خوګ دی او د قشان مرچک شي د تاریخ دي نو زمکه یو وبيوا یو لخو او بل تاریخ ماده ذائقه را چا ورکړه الله وراک کوي من ثمره د میوه الله نه چې کلمه ونی شي دا باغ اول کې حق او محصادی په وخت دلو د کې دینه مخ نشته لیکن به پار شي نشته اگر که احناف علماء چې کوم شي اسمه کې نه راوځي بل تر باندې جمهور علماء وایي غنم دي اوربشري کجراو ممیس هر چې پیاز دي یا ټماټر دي سبزیان دي په دې کې به نشي معلوم صدقات د الله رخواله
هغه څلور مطلق نه دي چې کله 500 وسق لورسیږي یو وسق شپېته سوا یو سوا چې هغه 2 کیلو 200 ګرام تقریبا 900 کیلو تی جوړیږي دې اندازې له ورسیږي شرک مکو یا الله تعالی وای ولا تشركوا معنا شرک مکوئ انه يقينا الله تعالی مننا کې مشرکین سره لا يحب المشركين ولا يحب المشركين كم شرك بالتحليل والتحريم دي روش نور دلائل باي ساروی الله دوکان غو نه دنګ دنګ پیدا کړه باز می ټټ ټټ پیدا کړه لکه ګډه بسې یو کلو چت قد دې ګډه بسې وړي قد چا ورکه الله ومن الانعام الله يبر سارو کې حمول امانه بار پیوړلې شو فرش نو باز ټټ دي ای باز به بارا کلو خوراک کوي مما راسنا چې کوم رزق الله درکړي لري ولا تتبعوا تابعدار مکوې د قدمونو د شیطان انه یقینا دا ساسو پر دشمن نه مبین کارا دشمنی کارا کوي او تو دا مر ټول ګناهونه هر قسمه ګناه هر قسمه بدعت دا وغیرہ داخل 8 ازواج دلته عبارت ده وانشاء الله پیدا کړه ته جوړې دیم قول لري چې دا بدل لري ما قبلنا اته جوړې من الضأن دا معنا دې ګډنه می سین دوا ومن الماضي دې چلې نم دوري څه مطلب ګډ چلې غواو کو توجه ګډ کې نارینه مشه زنانه مشه دې حمل کیم دي نو آیت ګډاو نارینه الله حرام کړی نه زنانه حرام کړی نه دا حمل حرام دی نه نو ولې تاسو حرام کړی چلو کې مختنه کو نارینه حرام کړی شیرلین نه زنانه چې لکه نه حرام کړی نه کوم چې بچدان کې پرتی لري حرام کړی نه غواګان حرام کړی کزي یا غیان یا حمل ولا وکان یم نه حرام کړی نو تاسو ولې دا حرام وای دې دین معلومه شي دا ټول منګل شي دي حلال دي 8 ازواج اته جوړي الله دې ګر نمې سنې دوا ومن الماء دې چې دې نمې سنې دوا نقول ورته نارینه چې حرم الله حرام کړو غزنانا اما اشتملت وکنا شامل لپاره معنی ارحام الانثيين دقشان رحمون دې سنانوي حمل حرام دی نه نر حرام دی نه کزه حرام دی نه ولې حرام وای نبئوني اطلاع کې مال په علم دلیل کرشتنی وای دلیل مال پیش کړي آیات دلیل په دې چې تحلیل او تحریم دا وګور په دلیل باندې ثابت دي اسی بتاویل ما ویل باندې نه ومن الابل الله يبدي وكان کې دعا من البقر اثنين يبدي ويان کې دعا نقول ورته نارينا حرم الله حرام کړو کو زنانه او کان مشتمل علی بدی من ارحم الانسان رحمون دي زنانو ويا حرام دینا وا حرام دینا بچدان کې کوم شی حمل له حرام دینا نو کله حرام وای دا ټول حلال دي کوم ځای تاسو دا لګي ام کنتم ایوی تاسو غوا ناظر اس پاتیم چې په خبره تاسو الله کړي به از پدیم کله سره خبره کړي مسره وړي تورات کې انجیل کې قران کې دی بوې کنه وی عمرو ابن لوحی دا کارغه کړي لري غټ ظالمو شام لاړو دا کفر او شرک دا علاقه نه راوړي عربو لا عربو کې دا مسلې شروع شوې حام دی بحیره د صاحبه وسیله سوره مائده کې مخکې ویلي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنم په دې منځ کې موجود دا کلمې بار وي غوبل اور باندې کوي تمره سخت سزا مشرک دې سخت سزا وي ومن ازلم الله یسوع دې غړ ظالم ممن دا چانا چې تړي الله فالله باندې دروغ نتیجه دا شي چې خلک گمراه دي بغیر علم بغیر دلیل نه اس دلیل سره نو ویڅ ټول خلک گمراه کړه جواب د سوال چې داخل ولې به عبرت نه لینو کوم شی چې الله حلال کړي حلال ولې نه ګڼي جواب ان الله یقینا الله هدایت نه کوي ظالم قوم لرا دغه ظلم دانه چې شی حلال به ځان حرامي وځو شی په غیر محلي نور څه کې جواب د سوال چې دا هر څه حلال دي ګډان دي وزيري واغان دي وخان دي نو چې دا حرام بچي اخر آیات کې الله جواب وکي
د جواب حاصل دی چې حرام در باندې څلور شي دي به په حلال سروي کوم شي حرام دي نو باج علماء لیکي دا خوشتيان حرام دي کلمي حرام دي مقبل کمر چې میته جوزي لیکن امام بخاری روایت پیش کړي چې په حلال سروي کې صرف نه مسوها حرام ده قصاب شکل چاڼ پیرا کاږي او د دې چړې په وخت کې کوموینه قوت وزا حرامه دي نه په دې خو ټول شي نور حلال دي ستا طبيعت کدا شي نه مني اسم منعات پکې نشته کا خوشتي نه غیر خوشي کته چې بعض روایت خو من راغلي ده جمهور علما دې جواب کوي د جواب حاصل لاره شپای کی اور اوی مجاهد آ کمزور دی نو لہذا نتیجه دار وتا چې په حلال سروي کې صرف او صرف شي حرام شو وینه مسموحه نور کچای او ستیانو خواړه کلمي پاګې کړې صفای کړې سره قرباني کوما قل ما نو وایا زنمند کوم فيما پاتې چوي کې دې شری مالها بن کړې شوی په خړون کې باندې امو شکرې مال معلوم دي چې دا حرام دي دا حرام دي حرام شي اصل ما معلوم شي نه دي چې وسات تشریکی الا ان يكون مگر چې دا قول شوی شي مې تن مردارا مې تر امانه حرام مې تر امانه غیر الله پناه باندې زبکرش مې تر امانه خپل د عیب تور مثال غوجل کې غاړه تاوشي او ختم شو مغربین سوال الله کوي کرا وشي کوم شتا سو مړ کې اخره چې کوم شي الله مړ کې نه خوري دا ولي ډاکټر ذاکر نګ به دې جوابونه کړي بازار کې کتاب خرچيږي د غیر مسلمو په اسلام باندې نه وکيو دې جوابونه څومره سوالات چې دوی کړي دي تفصیلی سره بیا جواب شوی دي یا وینه مسفان چا بهيږي کوم وینه چا بهيږي نه څنګه وینه نه به جایز ده لکه جګر دی ابل یو بده کې جراسم دی اوسي دیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ځکه بده رګونو باندې شیطان لاړ دی نو ساغه د سرحدات کټکول پکار دي او لحم خنزير یا غوخر خنزير فانه يخنن دا چې شون غندره شربيني لیکلي دي سراج المنير کې نظم الدرر کې امام بقایم لیکلي چې د هو زمير راځي د خنزير لا دلیل به دي چې دا نجس راین دی غوکم حرام ساترم حرام انسان کې تشتوب راولي موجودت دی بولا دا خبره ثابت کړي چې ډېر مرزونه به پیدا کیږي د ګردو زوف وغیرہ او فسقن سمنا الا يكون ذا فسقن چې کوم شي اخوند فسقي غیر الله پنامه وحلا چاوا حلال کړي شي غیر الله اذا الله نشوار بل چا پنامه یا کوم چې غشد الله نشوا بل لوش کوم سروي چې غیر الله پنامه باندې حلال شي داغه تقرب د پاره شامي کې لیکلي یوځه کې به تور مثال والد روان دي ساس غړي بشي غواګانی داغه مخربوت دی تعالی کړی دام په اتفاق د حرام ټول علماء سره حرام بلکې اخون درويزه لیکلي تذکرۃ الابرار کې یو سړی د ملګرو سره گاډي کې شوش یو ګډي واښو دربار لوي وړل تعالی کې لکه دوی په اصطلاح سخی سیبلو محترم بابا لو بل الته کده الله پر امانه ولي اعلان نکي دا شی حرام دی کله بری سړي باندې طلاق راو سړی د ایمان نه کنګال شو دا کافر شو څومره داخله بری کفر کې واقع دي ایسه گاډي گړي بځي واچو وسی چې راو شل تعالی کو ملګری راځي مش کله بری سړي باندې طلاق را دا شی مردار دی په ټولو دینونو کې او سړی د ایمان نه مرتد شو کنګال شو ډیر خلداني کهونه تجدید بيداوي افسوس په حال د مولا چې دا مسلې د قوم لبان کې بس او صرف خیراتونه کې نه کېږي دعای ودو قدرې خیرات اول ورشتو کنيشتا د عقيدي مسائل تشریحه پری باندې پوسټر رو باسا خاص کر د حجاج چې دا کم ګډام وغیرہ دا ډول کې دام ګور په دې کې داخل دي مفسرین لیکي تر دې پوری شیخ عبد السلام شیخ خپل تفسیر اصل کلام کې لیکلي د احناف د کتابونو والی ذکر کړي چې دې کې دا و چې سودا وړل په حرمت کې رااله ګډان ان تړلې اجي شه براغلې دي هیڅ څه شریکه باندې ګډواله تیويش الله دا ګور په ټولو دینونو کې حرام دي دي چې نزان سره خپل مردار وخړه لکه خنزیر چې ته خوري فمن استر لا يسوش موتاش غیر باغن په دې حال چې نه لذت اخصن کې ولا عادن تجاوز شون کې ملګری په حق استرال به تو کیسمري چاره بسر باندې اسکا کې خو چې وښنم دي
اخرى دا الله یو خړلې شي یګيري کنه نوټل شونه باندې شته اوس مړکی باغین داونه لذت بتی نه علي اذن داونه بل ملګری حق باندې طلب کې ځا سره راوړې نه څه د ضرورت په باندې بشي خوري فإن ربك يقين عرف شيء غفور رحيم بخون کې مهربان دی دې کوم کمې دې در نشي الله دې زبر معاف کوم ورسره کې جواب سوال حاصل دی دی ویل تاسو چې دا حرام دی دا حرام دی دا خو نورم دي شي نه حرام دی الله آیات کې جواب کو چې دا صرف يهود باندې حرام وو د وجه ظلم د دین سورې نساء کې تشریح وشو وعلى الذين او باغ انسانانو باندې هادو چې يهود الله یې مونږ بن کړي واره خاوندونو کو لکه امریکا وکا چې کوم شاغه شمونه غونډې لري ومن البقر الله الذي غينا والغنم الذي قدنا مو حرام کړي والے مده باندې واس دي شحومهما دي ظالمانو مڅ چلو کی د دې شنه داوات به راوښي وړي به ته جوړ کړ وړي به بازار کې خرڅ کړي صفای باندې پیسې وشي کې به خورل مو خو واز نه خورو هلي کوله الا ما مگر هغه واز الله حملت ظهور ما چې بار کړي د شاګانو کوم واز چې شاپونه کته د يهود له جائز او الحوايا پر کلمو کې دا کله چې خصاب کړه غویاله کې ګډ دا چا او سر ګډ شي نو په دې کلمو کې د لری سره شاو خاطر انتیزه تی واسه پرتی الله ودا واسه خیر دی حلال دی دام تاسو له جایز دی او مختلطه چې وی شي به عزم دی وړو کې سره بالکل جدا کېږي نه لکه واز سره جواب د سوال دا شنو دي خلق ول الله ول حرام کړو ظلم نه دي نه ذالک جزایناهم الله ادم بدل ور کړو دوی لرا به باغیم په سبب د ظلم دوی سورې نساء کې ویلو وانه يقين من يرشدني الصادقون دی ویلي دوی رامن ډکړه ابراهيم عليه السلام په ملت کې حکم حرام په حرام وي دا الله یې موږ رښتینی یو چې دا حرام نه دی سب یعقوب عليه السلام په ځامن موقت حرام کړو ورسره کې تشلی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دا مسله وکړي په مزاج برابر رانه لې هیڅ سیارت کې دا نه منو بخاری مليانو حرام نه ورته وش حرامای سړی خپشي کړه الله تسلی ورکړي چې او نبی پکېږي بلا فإن كذبوك کدی خلکو سات تکذیب کوي نو صبر کواو فقل د شوایا ربکم رب ساسره خاوند رحمت دی او د پر اخی نشي بچ کړي باسو نشي وخته باسو د الله عذاب ان القوم المجرمين دا قوم چې جرم کوون کړي مجرمین بغیریږي الله یې بچ کړي نه شي ورسات بل رد دی باندې الله کوي دوی ویل مونږ دا کوم کفر او شرک او دا ټول الله خو خلا دا الله خو خلا مو خدای نش کولای جواب دا الله چې خو کین الله به خبره تاسو لري کړي کوم ځای کې کړي دویم کفر او شرک د الله پر ځبانه جاي شي نبی رسول الله ولې راځي الله خو رسول الله په دې بنیاد باندې راځي چې کفر او شرک دا جرړه پیو باشي نه یو خاص شرک لجاسه ورکه یو بل خو باشي د عقل دا کار عقل منی دلیل لري چې خالص دروغ وایي سيقول دوه قول دي اول سین د پاره تاکید دویم سین د پاره استقبال انده زمانه کې سيقول الذين زرد شوبوا يا انسانانا اشركوا چې شرک کړي دي لو شاء الله قد الله فكوي من بشر نه کړي ولا اباؤنا نسم مشرانو مليانو ان من بن کړي من شي نه څه شي موږ دا شي حرام کړي دا لام لوي دي دا در باندې حرام دی دا صلی الله علیه وسلم دا چې واجب دا خبره کړې ده بخاری ظالمانو بندا ویلي کذالک الله اذا قشال كذب تكذب کړي الذين اغشا من قبلهم شهيدين مخکري حتى ذاقوا بأسنا تر دې چې وې سګلو عذاب زمون قل سره جواب رد ساسو شرک او ساسو پلانانو شرک الله په خو خري او راوړي دلیل قران کې راوړي حديث کې راوړي تورات کې راوړي انجیل کې راوړي کوم ځای کې الله ویلي دلیل نشو چې خبرې کوي آیات دلیل له بده چې کله انسان یو داوا کوي د دې لپاره به دلیل خامخ قرآن او سنت په ځان سره یاد ساتي چې نه یاسو سره منی نه قل ما ورته وایا هل عندكم ما يشاء من علم دليل وحي
ماشي باندې ذکر کې چې شیخ صاحب لیکلي دی او مولوی صاحب لیکلي دی شیخ صاحب خپل کار کوي مولوی صاحب خپل کار کوي پیر دې خپل کار کوي موږ په شیخ ایمان راوړی چې ما شیخ صاحب دې شي ویلي دي نه په مولوی صاحب راوړی نه په پیر صاحب من بری ټول خبره منو لیکن چې دلیل سره برابرۍ چې دلیل سره نه شیخ د خپل ځای شیخي کوي او پیر د خپل ځای پیرتوب کوي خلک د شیخي قرار کړه یاره وسمو شیخ صاحب درس معنا کوله شیخ وسم الہ جوړ کی الہ امام مالک سے فرمایي چې ارسو خطا کیږي حق لرسي چې وار محمد صلی الله علیه وسلم دا چې دا حق همیشه رسیدلې دی وی نه موږ دا شیخ موږ کم نه دی هڅه مولا نو هغه څومره تکلیف تیر کړی دی موږ الله دې اجر ورکړي خو دې کې دا خبره کمزورې ده شیخ به پرې دلیل پسې بلاړ شي قل ما اورتوا نظر دې خلکو بالکل فاسد او غلطه ده هل عندكم ما يشاء من علم دلیل راوي باسي لنا موږ لرا دوی دلیل ولا کله روح ګمان میکيږي چې دا بشری شي ګمان په سمندوال کی دې شي چې کله جواب کوي کنه حدیث کی تعویل کی دې شي احتمال پکې دی دا منسوخ دی دا خاص خلق مراد و دیو حدیث بشپارس جوابونه وکي خو دې شی وجه سره منم نه ول نه بس خبره بخلاص شي څنګه شپارس جوابونه کوي ځان نه درد سره جوړ کړي دي خلک ګونګارای نورم ګونګارای وختم خرابوي دي شی چې دا حدیث بالکل سره منم نه ځکه زما دماغ نه مني شي نه له دې معلومات وشي ان تتبعون الله تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان وین انتم مونږ تاسو مگر اٹکل کوي ګمان مليانو کو اٹکل عوامو ګمان چې په قاعده کې اٹکل عمل کړي ورسره کې جواب سوال ترغیب دی قران لا دی برامنډه کې چې ښا ته موږ دلیل غواړو نو ستاسو دلیل سره ما دلیل غواړي او قران او سنت مونږ وینام کو د قران او سنت لا بل نه ګورې چې منوم دا منو نور شي نه موږ نه منو قل ورتوا فلله الحجه خاص الله سره دلیل الله لپاره دلیل اوچته بلاغت کې او فصاحت کې فلو شاء قد الله خو استاسو هدایت له هدا کوم اجمعین تاسو ټول لبه کړه هدایت لیکن الله نه غواړي وشرج ورکی میدانی څومره مولین چې الله استاسو ټول دې غز د میدان راواله شیخان میخانم راتاو کې میدان لا کله کله دا شیخان دي چې ضد کې راشي حلال حرام کې الله به وځي دي ځنه چې الله قهر را نشي دې د ویلي چیلنج میدانی قل ما ورتوا علم انو بلی شهداکم دا خپل مولین الذين استاسوا مولین يشهدون شيء گواہی کوي ان الله حرم هذا الله دا حرام کړی رېولې کړه ندی بغیر شي وقف ته کله سړی په ضد کې راشي ای ثبات اللودري مولا باشد کې شبنه باشد فین شهیدو کوي گواہی وکړه دې شي په حرمت فلا تشهد معهم تو سره گواہی مکوا دې دلیل شی خواهش ولا تتبع تابعداري مکوا احوال الذين خواهش دا غشا کذبوا چې تکذیب کړي به آیات نسمنګ آیاتونو والذین واغ انسانان چې ایمان لري په آخرت وهم بربهم يعدلون دې خپل رب سره بل څوک برابرې يعدلون کمانه د عدل مختیار دې جنو سبل باب حاصل بدای راشي چې الله عزت او کوم چې دا حرام دي دا حلال ځان به نه جوړوي دیو جن امام قرطبی آیت ته تشریح کې لیکلي چې مليانو باندې ضروري ده چې دا بیان کړي ابن ابي حاتم یو روایت پیش کړی مرفوعا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په دې خبره باندې بیعت ماخسته و دا د بیعت خبره ده قل ما هو تعالوا راشي تعالوا حرف کې اشاره ده را چې کله د قران او سنت په شو شړې رواني الله به اوچتای راشي چول ولما شئنا حرم ربكم شعرام کړي تاسو رب علیکم بتاسو باندې الله تشرکو به شیئا شریک بنو جوړوي د الله سره څوک هیڅ شریک جوړوي نه آیت باندې سوال دی حرم معنا ده منه ده الله تشرکو کی معنا ده منی قانون دار چې نبی فنبی داخلي شي اثبات راوړي بیا خدا باندې شرک وکړي د آیت مقصد دار ابن کثیر وایي چې حرم معنا وجبا دیم قول لري حرم ربکم بدی زمانه وقف دی علیکم اسم فعل لازم دی پتا سو شرک منه کوي دریم قول لري حرم حرام کړي تاسو رب پتا سو چې هو الله تشرکو
هو مخکې مبتلا رو باسا نو بیا سوال ختم. هیڅ څوک بدل الله سره پیڅ شي شریک جوړوي نه. لات منات عزا من ژوندې. وبالوالدین احسانا کوي ور مور پلار سره نیکی. مور پلار الله سره ځان سره ذکر کوي چې اول تربیت د انسان الله کړې دوی مور پلار. دوی مور پلار د انسان تربیت کوي بغیر د وزن. الله موږ تربیت کوي بغیر د وزن. دریم یو بچی کړه مور پلار رسول نه فرمانی کوي ته انکار نه کوي. مونږ څومره ګناونه وکړو خو چې په صرف د الله نه بخنه وغواړو الله مونږ معاف کوي. روفته کنه شفقت کوي کوم باندې. پیر مور پلار سره احسان مخکې ویلو دوه قسم لري دینی او دنیوي. دینی دا معنی دین ورته خودل. دنیوي په دوه قسم لري د مرنه مخکې ورو سره مرنه مخکې مال پیدا کول خدمت کول ملاقات لورتل د مرنه ورو سره حج کول د ملګرو سره ملګرتوب پالل ایله دعاګانې کول ای په صدقې کول دغه قبرستان لورتل ډیر دي دا اری به په حدیث ځان نه ځان لا تشریح شوی دا. دویم ولا تقتلوا وجن اولادكم خپل بچی من املاق د لوګي د وجنه. سوره بنی اسرائیل کې براشي من خشيه التمالداران مراد مالدار وجه زخه مالدار یم بچی له رزق کم زین الله یې دواړه درکو. دلته غریب مراد دی. نحن منشو رزق درکو تاسو رویا او مودیلا. غریب وجه زخه ارک شم د لوګي نه الله ورته رزق درکوم بس اله شریعه برابر شو کومه مخ کې راوړو. سلورم ولا تقربوا الفواحش من يجلك به حيلا ما ظهر منها كم خالد دین او کم چې پټ دا زنا دا قتل حسد دی بدعت دی دل الله نش دیکھेगे ما الفواحش دې کې معنا ده به حیاي. انسان کې شکل به حیاي راشي نه باندې به دشمن الله غالبای بوزدل شida. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم بارکی نه فاحش نه بل انسان فاحش پر خودو. عمر رضی الله عنه وسکه ویلي پروند سیرت درس کې ویل شو غراغ شپارس وشیتونه و شپارس یې وشیت داو د فجار سره وګوره بالکل مگر دوب نه کوي سفرن او حسرن اجمالی ځان سره بیات ساتر پکارو. یو وشیتونه یو دا چاته کنزل ولا کنزل باندې کوي دیم بدګماني باندې کوي. دریم د سید خبره وسې توجیه کوي. څلورم د تهمت د ځانه بځي. پنځم راز بشاره بیانینا. شپږم چوکار لواقع د ځام کې بنداوما. وم به دې کارونه کې ځام بنداوما. اتم نکاح ملګری ځان له انتخاب کا. نهم رښتیا وای اگر کتا وښني. لسم به دې قسمونه کوما. یو لسم د دشمن خواږه ګرځا زما. دولسم دوه ډیر راځونه مو وای سیوانه ممننا. دیر لسم د الله مخله چودري ګډیر پاجځي او د قشان مرګ یاد وا دای سره ګنا نه ځان ساته. سوال سم د نیک شړې مشوره طلب کا. پنځم چې سړی سره کومک کی کار کې کومک نه کوي غلې کار کوما. او شپارسم د فاجرانو نه ځان ساته حذرن او سفرن. وجدانا چې دا ست دماغ به خرابوي. ولا تقتلوا موجني النفس التي نفس حرم الله ولا حرام کړي الا بالحق مگر په حق. شاید شرع زنا کړي به حد په جاری کا قتل وکي مرتد شو کور درواوتون یدا قشان مال اغلاق او سړی مجرم اوس دې باندې عمل پکار دی. ذالکم داتا سما په خبره کړی تاسو الله به پدې لعلکم تعقلون در پر شد عقل نکارو علی. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي.